पाकिस्तान د साउथ افریقا خلاف ټیسټ سیریز د پاره د خپل سکواډ اعلان کړی دی کم چې تاسو لړډي په سکرین باندې ښکاری په دې ټول سکواډ باندې ډیټیل سره خبره کو کم کې لاړی پکې میسنګ دی کم کې لاړی ډیزرو کېدو چې هغه د سکواډ حصہ جوړ شي او هغه سلیکټ شوی نه دی په هغه هم ډیټیل سره خبره کو په دې سکواډ باندې ډیټیل سره خبره کو د پاکستان او د ساوث افریقا ټیسټ سیریز دی پکې مکمل سیریز د ټیسټ میچونه پکې هم شته ټي 20 پکې هم شته ون ډے پکې هم شته خو پاکستان فی الحال د ټیسټ سیریز د پاره سکواډ اناونس کړی دی چې دا ټیسټ سیریز به 12 تاریخ نه شروع کیږي را روان 12 نه بل ټیسټ سیریز شروع کیږي دوه پکې ټیسټ میچز دي یو په 12 تاریخ ته یو په 16 تاریخ باندې دي نو دا دوه ټیسټ سیریزونو د پاره د پاکستان دا مکمل سکواډ دی خو یاد ولرئ چې د ساوث افریقا ټیم په پاکستان ته راځي او دا ټیسټ سیریز دا ون ډے سیریز او دا ټي 20 سیریز مکمل په پاکستان کې دی د پاکستان ټیم په ساوث افریقا لنځي بلکې ساوث افریقا په پاکستان ته راځي اوس د لپاره چې پاکستان کم سکواډ اناونس کړی دی تاسو له الریډي په سکرین باندې ښکاری په دې ډیټیل سره خبره کوم مکمل تفصیلا خبره پکو چې کم کلاړي په دې سکواډ کې پکارو کم کلاړي پکې نو پکاټو نه پهله خو په دې کې کوم نظر واچو نو سایم ایوب د دې سکواډ نه ډراپ ته سایم ایوب نه علاوه نسیم شاه په دې سکواډ کې نشته دی سایم ایوب خو په دې وجه ډراپ چې سایم ایوب خو تاسو له پته ټي 20 کې لاړي دي خو په ټي 20 کې هم هغه داسې خاص پرفارمنس نه دی ورکړي د ایشیا کپ کې اور دین مخکې د ټیسټ سکواډ کې هم شاین سایم ایوب لوبه کړې ده او یو پکې نسیم شاه نشته نور که تاسو ګورئ د دې سکواډ کپتان چې کوم دی شان مسعود دی ورپسې عامر جمال ټیم ته واپسی شوی دی عامر جمال نه ګوره سنټر کانټریکټ ماغشتل شوی دی عامر جمال د سو سیریزونو نه بهر ساتل شوی و چې اوس دغه هم واپسی شوی دی یو ښه ساين دی عامر جمال حواله سره دا خبره په میډیا باندې راتله چې د پټه په ټوپۍ باندې دلته 804 لیکلو دغه په وجه د سکواډ نه بهر شوی دی ها عبد الله شفیق ته ابرار احمد دی ورپسې آصف افریدی یو ډیر خص سپینر بالر دی د لاهور کلندر حصہ هم د پی ایس ایل کې تاسو بعد بالنګ کتلی وی بیا بابر اعظم دی بابر اعظم خو الریډي د پاکستان د ټیسټ ټیم حصہ وا د وان ډے هم فیصل اکرم یو خ بالر دی حسن علي هم پس کوار کښتا امام الحق هم شته دی کامران غلام هم واپسی شوی دا کامران غلام هم بهر شوی و ورپسې خورم شهزاد یو خ فاست بالر دی محمد رضوان په دې سکواډ کې ایز وکټ کیپر وی دویم وکټ کیپر ورسره روهیل نذیر دی نومان علي هم سپینر بالر په دې سکواډ کې شته دی ساجد خان هم ټیسټ ټیم ته واپسی شوی دا یو خو سپینر بالر دی سلمان علي آغا سعود شکیل اور شاهین شاه افریدی حارث روف هم نشته دی نسیم شاه هم نشته دی اور سایم ایوب هم ډراپ دی سایم ایوب خو مطلب به هیڅ چانس نه لري چې هغه د سکواډ حصہ جوړ شي ودکا دا ټیسټ سکواډ دی حارث روف تاسو لړډي دغه پرفارمنس معلوم دی چې دغه د پرفارمنس په وجه مونږه ایشیا کپ بایلو نسیم شاه چونکه دی نسیم شاه کې دې شوم دی د ساوث افریقا خلاف په ون ډے سیریز کې وی هو ټیسټ سیریز کې داغه نوم هم نه دراغله چونکه نسیم شاه په کریبین پریمیر لیګ کې ویسټ انډیز لیګ کې ډېر ښه پرفارمنس ورکړ خو په دې سکواډ کې نشته جی نسیم شاه به واپس کیږي په ون ډے سکواډ کې د ټي 20 ته هم راولي نو دا مکمل سکواډ دی جی د کې دا سکم کې لاډي میسنګ د چې تاسو په خیال باندې هغه د دې سکواډ حصہ جوړېدل پکارو خو پاکستان کرکټ بورډ هغه و نه غشتو نه کم کې لاډي دی او د کې دا سکم کې لاډي دی چې هغه د دې سکواډ حقدار نه دی نو کمنټ لازمي وکړئ